ګرانو کتونکو کوم نقصان چې په غفور مارکیټ کې د دکاندارانو شوی دی د واوډې د غفلت په وجه باندې دغه شانتې ریسکیو چې کومه ده 20 منټه په دې چوک کې هغه لیټ را رسي د تاجر اتحاد دلته مرکزي صدر افطار حسین سراب موجود دی قومي وطن پارټۍ چې کوم دی ضلعي چیرمن قیصر جمال اشنغري صاحب دی فیاض صاحب چې کوم د تنګي صدر دی دوی راغلي دي څو خبرې به ورسره کوو صدر صاحب د دې دپاره څه سوچ وکړو څه لایحې عمل دی بس سوچ خو زمونږ همدغه دی چې دا دکانداران دي او زه چې بار بار وایم که تاسو وکتل سروې مو کړله نو په کې پي کې کې ضلع 400 د ټولو نه کمزورترینه ضلع ده دلته کې که دکاندارانو حال تاسو وکتل نو زه اوس هم تاسو ته دا خبره وکړم بار بار زه دا وایم په میټینګونو کې هم ویم په دغه کې هم ویم چې زمونږ په 400 کې ایلیټ کلاس خو پرېږي دا میډل کلاس پرېږي دا اپر کلاس پرېږي دا دلته کې ټول لوور کلاس چې څومره راځي نو ستا په 400 کې سودا کوي چې لوور کلاس کوي ځکه د ایلیټ کلاس ماته د یو څوک ثابته کړي چې د دې ځای خان راغلی دی هغه په 400 کې سودا کړی دی د دې ځای اپر کلاس والا راغلی هغې ځي په بار بازارونو کې سودا کوي او د هغې بنیادي وجه به زه دا ویم چې دلته کې دکانداران کمزوري دي نو چې دکانداران کمزوري دي او هغې سره داسې حادثه کله راشي نو د هغې به څه حل وي د هغې بچي به نار وي د هغې د سکول د پیس به نه وي د هغې د ماښام به روټۍ نه وي د هغې به د تګ راتګ مسله نه وي د هغې به بجلی بل نشي ورکولی د کور کرایه به نشي ورکولی ځکه چې د هغه ټول انحصار په دغه دوکان دی سهار او د ماښام خبرې ده چې سهار راشي او ماښام لاړ شي که لس یې وګټلې او که شل یې وګټلې نو هغه کور ته وړي هغه بچو او د خاندان او خپل کفالت پرې کوي نن دې دکاندارانو سره دا خبره وشوله څنګه چې تاسو په هغه انټرو کې ویله چې دا بیخي د واوډې غلطي ده دلته کې 8 بجې چې بجلی راغلی د نولټیج دومره سیوا راغلی دی چې دې ځای کې له 7 میټرې لګېدلي دي او هغه تارونه غونډ اور پرې لګېدلی دی څه بره ورختلی دی او څه هغه تارونه راکټ شوي دي لاندې ځمکې ته راغلي دي او دوکانونو ته ترې اور خور شوی دی دلته خو ټول هغه هیلپ امپایر چې څه ته وایي چې هغه اور له مدد ورکوي کپړه ده منیاري ده شوز دي نو دې ته خو چې اور ورښکاره شي بس هغه اور اخلي نو په دغه وجه باندې نن دا شوی دی په دې کې زموږ 3 رونه چې کم دي نو هغې مکمل ډیمیج شوي دي دوکانونه سوي دي او مکمل سوي دي چې په هغې کې زما په خیال باندې یو جوړه کېړی پکې نه دي پاتې که دغلته د یو هولسیل دوکان دی د شوت دغه دی دغې له ورکوي میټیریل دوکان دی د موچیانو رونو له ورکوي نه دا لیدر او د هایکورم وغیره او هغه څه چې د هغې هغه دغه دي هغه ورکوي هغه مکمل سوی دی بره دوکان دی 4 دوکان دي یو دوکان حالې ته جوړ کړی دی هغه مکمل سوی دی جزوي نقصان خو تاسو دا وګورئ ستاسو د وړاندې چې کوم دوکان دی چې دې ته موږ بچ وایو خو نن یې هوسې حالات وګوره چې کپړه پکې یو ځکه هغه لوګي او د لمبې دا ټول دغه والی نو جزوي نقصان خو د 15 دوکانونو شوی دی زموږ صدر صاحب ستاسو مطالبې نه مخکې زه دا خبره کوم چې دا لومبنۍ واقعه دلته 400 کې نه شوله زه خپل هم دې کې ځپلې شوې ما زما دوکان هم سوځېدلی دی تاسو خو د خپل دغه دپاره چغې وښې کلم د دې دپاره چغې وښلي چې ضلعي انتظامي له ورشي د دې دپاره پڼ نشته حکومت سره دې دپاره پڼ نه مستقبل کې هم څه سوچ دی زه دا خبره مې وختي مې وکړله اوس تاسو ته مخامخ کوم چې څو پورې زموږ نظام دا وي زموږ واکچاري دا وي واکداران دا وي زموږ د ایلیټ کلاس خلک چې دی او هغه بره په اسمبلو کې ناست دي نو د غریب دپاره د هغه هېڅ هم نشته دی موږ که ډېر هم چغې ورسو وایو خو بیا هم د غریب دپاره څه نشته دی ځکه که هغې کله هم خبره کوي نو د خپل اپر او د ایلیټ کلاس دپاره بیا کوي هغې که قانون سازي کوي د هغې دپاره بیا کوي بل طرف ته که ټیکس غواړي ټیکس نو هغه اپر او ایلیټ کلاس چې کوم دی ته د هغې ګوشوارې راواله هغه وګوره هغې به 8,000 دغه جمع کوي زما یو کمزورې دوکاندار تاجر به نن 8 قسمه ټیکس ورکوي دا 8 به ډایرکټ ورکوي او دا نور چې کوم دي انډایرکټ ټیکسونه چې به راواچي 10 قسمه ټیکس به ورکوي دا موږ له سوچ پکار دی دا موږ له دا اویرنس زموږ ملګرو کې پکار دی دا موږ غریبو خلکو له پکار دی چې زه د خپل تپوس ولې ونه کړم زه به تر کومې خلکو په دغه خلکو پسې منډې وام هغې چې کله لاړ شي بیا ما ته وښایي یو کس راغلی دی او د غریب سړي د پلا دپاره یو کار شوی دی سمپل یو کار راته وښایي یو قانون سازي د غریب دپاره شوې ده دا که چېرته د غټ سړي خبره وی نو دا به تا کتلی وی چې څه کېږي موږ سره ضلعي انتظامیه راغلي ده هغې دغه کړی دی داسې حقیقي نمایندګان ولیږل چې د هغې مرۍ ته مونږ لاس اچو او هغه بیا هغه پسې ځو د هغه د دې که خان دی او که نواب دی او که څه دی د دې مرۍ نه یې مرغټ نه یې رانیسو چې راځه زما سره د ډي سي له لاړ شه ما سره د اے سي له لاړ شه نن که تاسو وګورئ چې دغه نظام راغی د بلدیاتي نظام وشو ټول اختیارات چې دي د تحصیل ناظم سره چې کوم نو یو په یو د حکومت هغه واغشت او د ډي سي او د اے سي
د انډر کړل جي. نو دا خبره داسې ده جي چې دلته د 9 کالونه د یو پارټۍ حکومت دی. پکار دا ده چې دوی یو داسې نظام جوړ کړی وي، دوی یو داسې هغه میکانیزم جوړ کړی وي چې په هغې کې موږ ته چې څنګه دی ورو وي چې موږ دغه دی موږ ټیکسونه ورکوو، موږ دغه ورکوو که نه جي. نو موږ خو چې ټیکسونه ورکوو د هغې په متبادل خو موږ له یو رتی برابر هم ریلیف نه راکوي. نو دا وایو چې دوی ته د زر تر زره خپل دغه میلو شي او خپل د تاجر اتحاد رونو ته وایو چې تاسو کلم څه داسې مطالبه وي، ستاسو تحریک وي، اول نه خو مونږ ځان سره انبورډ کوئ. دا سیاسي جماعتونه دا هم ستاسو رونه دي، دا دغه نه دی چې کوم جماعت کې وي تا سره به په هر یو تحریک کې په هر یو ځای کې ولاړ وي، تا نه به مخکې ځي، ستا هراول دسته وي. او اوس هم زه وایم افتخار ورته که تاسو کله د تحریک اعلان وکړو، بالکل مونږ به قومي وطن پارټۍ د اړخه مونږ به تاسو سره یو او هر قسم آواز به خپل مشر ته رسو. آفتاب احمد خان شیرپو ته به هم وایو چې ستاسو دپاره آواز اوچت کړي او سکندر حیات خان شیرپو ته به هم وایو او په خپله به هم در سره منډه ووځي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. که چېرې صوبایي حکومت د تاجرانو زړه ګټي نو د داسې دکانداران چې هغه ډیمیج شي چې د هغې دپاره پنډ مختص کړي، ماضي کې چا نه دي کړي خو دوی وکړو نو دا به ډېره غټه خبره وي. بله خبره دا کومه چې کم سیاسي خلک دي دا درسي حوصله افزایي دې ځای ته راتګ یقینا دا په خپل ځای ده، خو تاجر اتحاد چې کم دی نو هغه د دې دپاره چانده به کوي، په دکاندارانو به ګرځي، دا دکانداران به بیا دا کوي. نو په دغه کې ورسره مرسته او ملاتړ وکړي، ملګرتیا یې وکړي. او دا یوازې تاجر اتحاد نه بلکې دلته چې چارسکې نور کم تاجرانو تنظیمونه دي د هغوی خو هم دغه غوښتنه ده. نو دې پله پاملرنه پکار ده. خو دا تاجرانو سره انتخابي زیاتې دي چې د تاجر د نقصان ازاله یو حکومت، یو ایم پی ای، یو ایم این ای، یو سیاسي حکومت چې کوم دی، یو سیاسي پارټۍ د خپل منشور حصه جوړه نه کړه. راتلونکي وخت کې پکار دا ده چې څوک هم اوټ غواړي نو هغه دې پکې تاجرانو دا مطالبه کېږدي چې موږ به د دې دپاره بل پاس کوو چې کم دکاندار ته نقصان ورسېده د بجلۍ د ساټ سرکټ په وجه باندې یا په ترهګرۍ کې یا په کرونا کې یا په بل څه ذریعه باندې هغه ته اور ورته شو، دا دوی څه د صحت کارت شانتې ځان نو بیمه کړی. بیا وایم دا چې کوم دی د دوی اړي موړي وه، دا ټول دکانداران چې کوم دي نو دلته کې په اوګرۍ باندې دي، څه خرڅ کړي نو هغه له پیسې ورکړي. تاسو ابتیار صاحب چې څنګه ووي تاسو د غفور مارکیټ د غټ غټو دکاندارانو ته مه ګورئ چې سوداګانې پکې پرتې دي، دا ټولې په قرضونو راغستې دي او په دې باندې لینډ روان کړی دی. نو دوی له دا لینډ روانول دي. انشاءالله بیا به پرې خبرې کوو. ډېره مننه.